الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عزت منی اللہ رب العزت سورت مومنون پدایات سے اللہ پاک فرمایلی دی چې پدایات سے اللہ رب العزت د وعده خبره کړی دو اے متقین کامیاب خلق اللہ وشالی دی قد افلح المؤمنون په تحقیق سره مومنون کامیاب مومنون آسیک دی نو آغا مومنون صفت اللہ کړی دا چې دا کسون کامیابی من دین کی دی پاغا شی سے کسون ذکر شوی دی چې پاغا شی پدایات شی دا هم ذکر دی چې والذین آکسن هم لاماناتهم چې دای دی پخپل امانتی شي وعهدهم پخپل وعده شي راعون رعایت کوین کی دی خیال کوین کی دی سوچ کوین کی دی دا خلق الله متقین صفات کړی دا په د اخر شي الله دا دعا کا سنیا ذکر کړی دی د موعظت منی امانات متعلقه چې امانات هغه ان شاء الله پاراونه جما باندې ان شاء الله متعلق بیان وی نن به د وعده متعلقه چې سیک په دنیا شی وعده وکړو وعده بھی پیرا کوي د په انسان باندې فرض دی واجب دی زکه چې وعده د موی د منه چا سره دی وکړه پیران دی نکړه وعده دی متکړه سارت دی نه ورسولا ا دې پښتنه به الله کو قران پاک شاء الله ویایي یا ایها الذین اے آکا سنے آمنو تسی منو وڑیدا اوفو تسی پیرا کئی بالعقود وعدے اخپلے وعدی پیرا کئی بلد انشاءاللہ فرمائیلی دی اوفو بالعهد تسی وعدی پیرا کئی ان العهد کان مسئولا زبی دی وعدی خام خاز پشتنا کا تسی نا چې کیما وعده مې کړی دی به خامخا پښتنه کا قدمو عزت منی میج د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث توقسی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا فرمایلی دی آیت المنافق ثلاث منافق درې علامات پا درې علامات شي اول آغا پدری علامات شاوالا وال اذا حدث کذبا کله چې خبره کو دروي وي دا سړی منافق تا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یی وعده وعده اخلفا کله چې وعده وکړو وعده خلاف ورزي کو درامی ذکر کړی دا واذا تؤمن خانا کله چې امانت سکویر کو پاس خیانت کو نو دا وکای د منافقین په علامات شی یو علامات دا هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وشای چې کله وعده وکړو وعده خلاف ورزي کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې چې دا سړی منافق تا
کمیج وقسی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د واده سمره خیال کړی دا سمره خیال یې ستلای دا ایوا مقام دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو کا سره سودو وکړه چې کله سودو وکړه نو آغا سن سری پای پا مقام دی ور کړی چې کی مې وینا اکاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمیل چې یا رسول الله نارا پیسې به دوه تر ورسو وعده وکړه ته انتظار کا زیر وړه نو آغا چې کله آغا کاس لړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آغا دې کوي انتظار وتا کو دریش په درې ورځې انتظار وکړو خوا درې ورځې نه بعد چې کله روغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وکتلو چې مونږ خبره ویره وا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مت ډېر تکلیف رسولو زه هغه وخت نه انتظار کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په آغاز ځای باندې وته ویلوړو درې ورځې بعد چې سړی ته خبره ور پزړه شو روغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دغه وخت نه چکیم ته لوړی انتظار کا د میدت من نن میجا وعده کی نن میش کاروبار شي ملګری بل ملګری تا وعده وکو وعده بالکل گناہ هیڅ گناہ نه غني چاہے مود په گناہ مند لګیا وعده خلاف ورزي څنګه کا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې ورځې دغه د انتظار وکړو پل معمول عبادت پی ته بنا لړو بیا به رولو به درېدو هغه د انتظار کړو درې ورځې بعد رولو وتا اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دم را خیال دی واجب ستلای دا بلکې وا مشهور واقعا چې صلح حدیبیه دا یوا صلح شوی وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه د مکی مشرکین سره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلح حدیبیه په مقام باندې هغه شډیر شرایط لیکلي وی یو شر دغه وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو مکه نه هجرت کړی او مدینه منوره ته نو هغه ځکه دی بیا رغل مکه ته لل نو پمیان شي صلح حدیبیه په مقام باندې ایوا صلح وشوا فیصله وشوا معاهده سره وکړه په معاهده شي وا داغا وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یدا ولیکا دا خبره ولیکا کچری تو سنا سیک روشی مسلمان نا کافر شي می به تو ته نظر کوي او کچری د میجنا د ماکینا یو سړی تو ته دیر شي مدینه منوره ته دیر شي او ته باندې ایمان وروړي ته به مشته د کاس بیا واپس روګوي اگر که دا فیصله سخته غوندې دو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالات ته قتل مسلمان ډیر کام وی کافر ډیر وی نو پاغه ټیم باندې په داغه صلح حدیبیه په مقام باندې دا صلح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکی مشرکین سره ومنل چې صحیح درغه دو چې مناسک دیر شي متعمرو کوا وقتونه متسک رول المسلمون شو زوی بیا ته در کما نو په هغه مقام باندې چې کله داغه صلح وشوا په داغه شي یو صحابي دا نو هغه مکه نه هجرت وکړو مدینه منوره ته ځون ورسولو هغه صحابي ا قبیله والا د ایمان په سر باندې چې دا ایمان یې وړی دا مسلمان دا آی بند کړایو لوی تکلیفینه په تیراول ظلم په تیراولو آخري په کومه طریقه باندې و خلوص شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدلو
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دته چې زون ورسو واپس مخ معاهده کړی دو مخ دا وعده کړی دو کافر سره مشرکین سره چې دینه سیک میشت روشي میش به ورکوي ته واپس لوټ شه نو هغه واپس ورغلو مدینه منوره نه ورغلو راون کړه دا بیا په یو ځای شي مکه ته نه لړو بل دې شي هغه ځکای پناه یو کوستا او ورسره نرم ملګری ازوت دل نو په ټیم د کیم صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورغلی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس ور وستلی چې د رخلی دا مسلمان شوی دا محمد دا متصره وعده کړی دو دا مې معاهده کړی دو بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره شو به یو صحابي وو بیا هغه راونو مدینه منوره ته راون وو او چې کله مدینه منوره ته تلو نو پلیار شي ابو جهل د مکه مشرکین ولدا مخ شو ورغلو چې کله مخ شو ورغلو نو داغه ابو جهل وتوی چې چیرته سي چې ځا مدینه منوره ته سا چې ته مدینه منوره ته دریمه هغه ځکه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وته وی او ته به می سره جهاد کې ته به می سره په جنگ شي شامل شي مشتو نه پریږدي وعده وکا چې ځا مدینه منوره ته دریما او زب د کافر سره جنگ نه کا زب جهاد سے نه شامل جا وعده وکا صحابي اغا دی کوي وعده سره وکړه چې بالکل حلیم پرېږدي چې زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مدینه منوره ته ورسېږم بالکل زه په جهاد سے به نه شامل جا زه به د کافر سره په جنگي شې ځان نه شامل ای خلاف په ځنه جنگي جا وعده وکړه چې کله وعده وکړه وی چې صحابي چې کله مدینه منوره ته ورسېدلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غزوه بدر یو جنگ دا چې دا اول جنگ تر شوی دا او دا 10 صحابه دي شاکیم صحابه په داسې شامل دي ادم را بختور دي چې په دنیا شې دې متعلق زری رغلي دي چې دا جنتیون دي بلکې هغه حکیم سړی د انومینا حکیم صحابه نومینا هغه څه کوي کیما دعا غوړي الله دعا قبلوي لکه ډیر اوچات خلق وته ویل شوی دیږي تا اے بدر حکیم شه جنگ شه شامل صحابه نو دا صحابیه پاټه مونږ چې کله د کسونه ذرات او 314 کسون وی کافر ډیر وی آر چا صحابه کرام کوشش کړو چې زه په دا جنگ شه شامل شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به وا اول جنگ د کافر مشرکین سره ډیر ظلمونه تر کړی دي په صحابه کرام باندې دا صحابي رغلو چې کله رغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې رسول الله مون میا ولیکا ز په دا جهاد شه شامل شه چا وی ته چې د خو وعده کړی دو ای صحابي نه پر ته خو وعده کړه نشه شامل دی تو ابو جهل سره پلیا شه وعده کړی چې به جنگ نه کا او ته خلص کړي بیا صحابي وی ته چې رسول الله مخ وعده کړی دو خو مو باندې پوښتنه تیرې شي وا انکار مې کړی وې زه خو مړوله نو د ډور دی وجنا غا دی وجنا مو هغه ځکای دا وعده کړی دو خو په ځل شمه د جهاد نه اتو چې د جهاد کا د کافر سره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویي کا وعده په زروي کا پر ازوي و دکړه باز دا وعده دو تنشه شامل دی صحابي واپس کړو ای جنگ سخت ضرورتو د کسونه بدر صحابه ډیر کام وی 314 وی اوی په زراوی کسون وی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابي ته سوي چې نه تو وعده کړی دو وعده نشمته وای نن میج وعده کی وعده کی آر سړی پکیر شا وعده کو پلوری بسی سره کو بچای پلور سره کو یاری د بل دی دو سره کو آر یو سړی وعده کو خو وعده میج متوي الله وی چې دا د منافقین بلکې پیغمبر اسلام یې چې دا د منافقین علامات شي دویم علامات تا و اذا وعد اخلفا کله چې وعده کو وعده خلاف ورزي کو او په قران شاء الله وی چې کامیاب خلقا قد افلح المؤمنون په تحقیق سره کامیاب مؤمنون سکتی صفات وشای
چې سه کالمینس کو پل منځش خوشو غوزو کو سه زکوت ورکوي سه خلق ته مړی ورکوي خو په اخیری شه الله ویایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین متقون خلقتی کامیاب مومنون خلقتی هم لاماناتهم چې دوی په خپل امانت شي وعهدهم په خپل وعده شي راعون رعایت کوین کی وی خیال کوین کی وی سوچ کوین کی وی اونن می سوچ نه کی اونن می په دا ګناه شه لګیای الله وی چې دې پښتنه کا عفو بالعاد ان العاد کان مسئولا الله وی چې وعده پیرا کوي زمه خامخه دې وعده پښتنه توس نه کا نو دې وجنه مې عزت مره بلکې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه پس مناشي ایوا وعده کړی وا عیسایونه سره معاهده شوی وا خو چې کله هغه معاهده ټیم پیرا شو چاته اسن ویل چې کله ټیم پیرا کېدلو پاغه ټیم شي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ لوی صحابي دا ایغه وان فوج تیار کړو چې معاهده څنګه ختمي جی ډایرکټ په دا حدود د کیما بنډرای دی حدودی په دامن ډایرکټ په عیسایونو باندې برید کوي مخش ملکینه فتح کوي نو وی چې کله آغا وعده کړی و معاهده کړی و چې کله ټیم پیرا کېدلو ټیم ختم شو دای ډایرکټ حمله شریک کړه چې حمله شریک کړه دای مخش وطن نیولو زکه نیول ډیر ملکینه ونیول ډیر وطن ونیولو چې کله ډیر وطن ونیولو دغه نه بعد یو کاستا صحابی دا عامر بن حفصه رضی الله عنه آپ منډه مندر تشتی وریانا امیر معاویه رضی الله عنه تویای سوی تویای وفاء الله عدر وفاء الله عدر وعده دی الله پاک پاشه دوکا ما کوي دا تو دوکا وکړه مو پیغمبر نه ورېدلې دي سرنګي چې کوم وطن تو فتح کړو دا تو په داش ټیم شي فوج حمله وکړه چې کله معاهده ختم شو ختم کېدل نه مخشه د یوال نه دی بروبار وی خبر نیوی چې معاهده ختم کیږي د اول نه په دې باندې پاغه ټیم شي تو اول نه فوج ته ور کړایو دا تو ملکینه ونیول دا خو د وعده متکړه دا خو د دوکا وکړه وی چې تاریخ لیکلی دی چې سیمره ملکینه نیولې وی ټول ملکینه بیا زوت کړ چې پرېږ دی بس واپس ول ارته پرېږدل ویل چې می وعده کړی وعده پټې مونږه می فوج تیار کړ سرنګ ته ختمه دلا ډایرکټ دای برید په وکړو نو هغه سیمره صحیح نه وی سیمره زین نه ولې وی سیمره ملکینه نه ولې وی ټولي واپس بیا زوت کړ دا پرېږ دی دا میش د دې سيونه سره دوکا وکړه نو دې وجنه مې عزت منه په چار دادو چې میش د وعده ډیر خیال وسوتی دنیا خو یې سپاته نه لګي او بل دا یو داسې ګناه ده چې نن مې هر سړی پښ داسې ډیب ده خو میش ګناه نه غني ابل جما میش دا بیان کړو چې درویش کبیره ګناه ده او نن میش کبیره ګناه نه وي توی الله پاک لعنت تک استعمال کړی دا چې لعنت توی په خلک په درویش ذریعہ پیغمبر ویلي دي چې منافق علامات تا او کبیره په ګناه شلوي ګناه ده دا سه وعده سدو دا وعده ضروری ده واجب ده چې ود کړه پیرا کوي به چې پیرا دې نه کړه ا دې وعده الله پښتنه مینا کو نو الله د مشتا پټوله خبرنه عمل توفیق مشته نصیب کو یا الله می ګناه معاف کی حاضر مجمع شي الله هیڅ قسم حاجات یا الله پیرا کی مشکلات یا الله خدا په کوشش باندې یا الله بدل کی یا الله مش په د ملک په د وطن شي الله امن روولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي مجاهدین عالم الاسلام یا الله ټول کامیاب کی یا الله خدا پاکه تم مش د ظالمونو ظلم نه وسوته یا الله مش په خپل ظالمون ما کی چا دا غونو غشتل دي څه قسم حاجات وي یا الله پیرا کی سم مشکلات نه وي یا الله په خوشي باندې یا الله بدل کی الحمدلله رب العالمین